محمد وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزتمندو څنګه چې ستاسو په علم کې ده چې الحمدلله الله رب العزت په فضل کرم او احسان سره زموږ شل سپارې دا مکمل شوې څه کمې کوتاهي الله رب العزت دې راته د توفیق راکړي الله دې راته معافي وکړي او آینده دې راته الله رب العزت د ښو توفیق رانصیب کړي. آمین. الله رب العزت په فضل سره د کله نه چې موږ قرآن پاک شروع کړی نو زموږ دا یو تسلسل دی یو طریقه ده چې د هرې سپارې په شروع کې یا په منځ کې چېرته د خپل اکابرینو نه د استادانو نه څوک نه څوک راولي. په دغه بابت کې په دغه سلسله کې موږ حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې راوستي دي. مخکې هم دي راغلي دي، اوس هم دي تشریف راوړی دی او تاسو مخکې هم دي سره ملو شوي د دې تعلق د یو لوی شخصیت زمونږ او ستاسو د یو لوی د اکابرینو د کړی یو عظیم شخصیت مولانا ادریس کاندهلوي رحمه الله چې هغه د علماو په سر کې یو لوی محدث دی، هغه د علماو په سر کې یو لوی مفسر دی. علما د قدر زر شناست قدر جوهر علما د هغې قدر پېژني. یا دا کشان مولانا رسول خان صاحب رحمه الله د دغه لویو اکابرینو سره دې وخت تېر کړی دی. زمونږ هم دغه یو خوشبختی ورته ووایي سعادت حضوري باتوني ستا نه بخښه خدای بخښنده. موږ هم غواړو چې دې د شفقت د الله زمونږ په دې سر باندې کېږي دې موږ ته دعاګانې وکړي د دې چې کوم هغه تعلقات دي هغه نږدې رښتې دي د حضرت شیخ الهند رحمه الله سره چې هغه نسبت موږ ته هم رامنتقل شي، هغه کار موږ نه هم خدای واخلي. د دې څه تقریبا د 80 نفره به عمر دی او دې 52 سال مسلسل د قرآن صرف دوره ووهله. دا کسان ورسره د احادیثو درس، دا کشان د فقه درس، دا کشان د انټرنیشنل ختم نبوت په حواله سره عالمي مجلس ختم نبوت په حواله سره څومره چې د دین شعبې دي په هغې ټولو کې کار کوي. الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي. نو موږ هم دغه یو غواړو د دغې دپاره یو منډه او تکل دی چې الله رب العزت دا کار دا زموږ نه واخلي. یہ بہر تو حاصل ہے پورے ہیں کہ بڑے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. دلیل بار لگی آئی شیخ سعدی رحمہ اللہ فرمائی گرے خوشبوئی در حمام روزے رسید از دست محبوبی و دستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے تیری آویز حکوم استم و گفتا من کی دینا چیز بودم ولیکن مدتی باگل نشستم جمال حق رشید در من اثر کر وگرنا من ہما حاکم کے ہستم. نو منگوائیو چې دغه د دوی دا راتګ دا زموږ دپاره د عزت خبرم ده، د فخر خبرم ده. د دوی په راتګ باندې موږ د دوی ډېر شکرګزار یو. بیا د دوی سره د دوی بچي مبارک حضرت مولانا علی الرحمن صاحب هغوی موږ شکرګزار یو چې هغوی تشریف راوړو. دې دا کار بلا خدمات کې د دوی سبا هم دې درس کوي ستړي دي بلا کې یو اداره کې د هغې محتمم دی د هغې بیا د بلې ادارې بیا د هغې لاندې بلا ادارې چلېږي. نو د هغې نظري موږ ته وخت راکړي چې د دې وخت موږ قدر وکړو. الله رب العزت دې د دې شفقت دا سایه په موږ باندې تازه برقرار وساتي. الله رب العزت دې د دې په عمر کې برکت واچوي او الله رب العزت دې د دې دا کار څنګه چې د دین اخلي دغه شان دې زموږ نه په وخت کې الله رب العزت دې قبولیت ورنصیب کړي. زه بلا تاخیر دعوت ورکوم د 21مې سپارې د شروع دپاره چې دې دا بابرکته شروع کړي. استادی و استادنا شیخی و شیخنا حضرت علامہ مولانا شیخ حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ.